او دغه کسان به ولاړ سي او دا داسې دروازه ده لا يدخل منه احد غیرهم چې پر دې دروازه به له روزهدار انسان څخه بغیر بل یو څوک هم پر دې دروازه باندې و جنت ته نشي داخلېدلی. دا دروازه صرف یوازې د روزهدار انسان دپاره ده چې کله دی اور داخل سو بیا به دا دروازه بنده سي. او په یو بل روایت کې راځي چې ملائکه به دوی ته وایي کلوا واشربوا هنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیه. اوس په جنت کې چې ستاسو زړه غواړي هغه خوراک کوئ، هغه څښاک کوئ، دا د هغه بدله ده چې تاسو به په دنیا کې پر ځان باندې تنده تېروله، وږه به مو تېروله، سترګې به مو له بدنظرۍ څخه ساتلې او داسې غوږونه به مو له سرو څخه ساتل او ژبه به مو له غیبته څخه ساتلې وله چې تاسو په دنیا کې دا تکلیف پر ځان باندې تیر کړی دی، خپل نفس معاجزه کړی دی. د دې په بدله کې به الله تعالی و تاسو ته جنت درکو او د جنت یو خاصه دروازه ستاسو دپاره معلومه کړې وه. دا د الله تعالی له طرفه څخه ستاسو دپاره یو عظیم انعام دی. نن چې په جنت کې تاسو هر څه ته رضا کیږي، د هر څه خواهش او هر شي تمنا مو وي، نن هغه شی خوړلی سئ. نو الله تعالی و روزهدار انسان ته دومره غټ اعزاز ورکوي چې په جنت کې به د ده دروازه هم معلومه وي او ده ته به ځان ته خوراکي ورکول کیږي چې د ده زړه وغواړي الله تعالی به هغه نعمتونه و ده ته ورسوي. په بل حدیث کې د الله رسول فرمایي چې کم کس یوه روزه وخوري په قص باندې، بیا که چیرې دغه انسان د کال دا 11 میاشتې روژه ونیسي، د هغې یوې روژې چې څومره ثواب و په دغه 11 میاشتو کې دومره ثواب نستی. هغه د فرض و غاړې خو بې اخلاصې سي، لیکن د دغې یوې روژې چې څومره فضیلت و هغه په هغه 11 میاشتو روزو کې نسته. نو الله تعالی دې موږ تاسو ته توفیق راکړي چې د دې مبارکې میاشتې موږ تاسو قدر وکړو، د دې احترام وکړو او دغه میاشت په عبادت باندې تېره. زموږ ستاسو په معاشره کې ډېر ځوانان دا رقم ته سته چې په روژه کې و هغو ته د زړو مریضي ورسیږي، په روژه کې و هغو ته د بډوګو مریضي پیښه سي. چې له یو ځوان څخه پوښتنه کوې دی وایي زه د بډوګو مریض یم، یو وایي پر ما باندې چټکې راځي. نو نن مو ځوانان هم د روزې و خوړلو ته بانه جوړوي. نو له الله تعالی څخه وویرېږئ. الله تعالی موږ تاسو ته موقع راکړې ده او الله تعالی روغ صحت راکړی دی او په یوه روژه باندې دومره ثواب راکوي. که چیرې ما او تا 11 میاشتې بیا روژه ونیسو د دغې یوې روژې ثواب نسو پیدا کولی. نو الله تعالی دې موږ تاسو ټولو ته توفیق راکړي چې د دې مبارکې میاشتې قدر وکړو او دا په عبادت باندې تېره.